هغه دا تپوس کړی دی چې دا قربانی چونکه ورځې د قربانی د مسلو شروع دي او تقریبا څومره علما چې دي خطیبان چې دي هغې د قربانی مسائل بیانوي نو دې ملګري دا تپوس کړی دی چې نابالغه باندې قربانی شته که نشته نابالغه دوه قسمه یې ښه یو نابالغه داسې چې د هغه سره مال نه فقیر وي محتاج وي او یو داسې چې مالدار یي خو نابالغه خو مالداري داسې به فرض کو چې د یو سړی دی مړ شو او د هغه اولاد پاتې دی د هغه ډېر مال پاتې دی مثلا اوس دا مال خو میراث شو اوس د هغه خو نه خو لا خو د هغه د نوم نه خو کوز شو که نه نو دې بچو ته منتقل شو که نه په دې بچو کې نابالغه دي او د یو بچي ته لاک او دوه لاکه او درې لاکه روپۍ ورسېدې اوس هغه نابالغ له به لا ورکې نه ځکه چې هغه پویه نه دی مشر له پکار دي چې هغه روپۍ ورله سنبال کړي اوس دغه بالغ بچی آیا دا نابالغه بچی چې غني دی مالدار دی د باندې قرباني شته که نشته نو په دې کې علماو اختلاف دی زمونږ د دې فقه د فتاوو غټ کتاب هغه فتاوا شامیه شامی باندې مشهور ده ای په دې کې اختلاف ذکر کړی دی او در مختار هغه په دې کې اختلاف ذکر کړی دی چیرې په دې کې اختلاف دی چې شته که نشته نو عالمان وایي چیرې که وکړی شي نو بده نه ده دا سړی مالک مالدار دی که قرباني ته وکړی شي کمزورې دی ورله وکړي خو قرباني دی وکړي او نیغ په نیغه په هغه باندې لازمه اصل کې دا تپوس په دې وجه باندې ملګرو کړی دی چې کله صدقه فطر او د قربانۍ نصاب یو شانتې دی نو صدقه فطر دا په دې پلار لازمي د نابالغه بچو نو چې د نابالغه بچو په پلار لازمي نو دا وهم تا خیال ترازی چې دا قربانی بام په پلار باندې لازمي نه قربانی د څه نه ده قربانی په دې کې دا په پلار نه ده لازمه پلار باندې ځان له لازمه ده که هغه د نصاب خاوند دي خو به هر حال اختلاف په دې خبره کې شته دی نو بعضې علما وي ودي کي بعضې وایي چې ودي نه کي نو که چېرته ویې کړه نو بدي پکې نشته دی ګناه پکې نشته دی ځکه چې دا مسله شته چې که یو غریب سړی دی او هغه چې کومه دی قرباني وکړه قرضدار باندې دا سړی به الله غني کي آینده کال به د قرض هم خدای ختم کي او دله به الله مزید توفیق د قربانۍ ورکي به هر حال نو په دغه بنیاد کې سړی وکړي نو خیر دی ښه خبره ده بده نه او لازمه نه ده ښه